الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورور پوښتنه کړي چې کله اعتکاف ته سړی کینی نو دی به د اعتکاف نه بیا کله راوځي بهر. آیا د اختر په شپه به راوځي چې څنګه اعلان وشي چې میاش ولیدلی شول او سبا له اختر دی، او که نه د اختر شپه به په جومات کې تیری او په سبا له باندې به بیا کور ته راځي؟ نو بعض علماو خدا لیکلی دي چې یاره مستحب طریقه دا ده چې څوک اعتکاف ته ناست دي نو چې هغه د اختر شپه هم په جومات کې تیره کړي، لکه ابن قدامه رحمه الله په المغني کې دریم جلد صفحه 184 کې ذکر کړي دي: ومن اعتکف العشر الاواخر من رمضان استحب ان يبيت ليلة العيد من معتكفه. نص عليه أحمد وروي عن النخعي وأبي مجلز وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطب وأبي قلابة أنهم كانوا يستحبون ذلك. لك أبي مجلز وأبي بكر بن عبد الرحمن، امام نخعي او دقرن أبي قلابة دغه تابعین او آثار نقل کړي دي چې دوی به دا کار مستحب ګڼه چې یو سړی اعتکاف ته کینی دی د اختر شپه هغه چې کوم دی په جومات کې تیره کړي. دغه رنګ په فقه الاسلامي ادله کې دویم جلد صفحه 716 کې هم دا خبره ذکر کړي د هغوی بیا یو روایت هم دی دپاره پیش کړی دی چې د اختر د شپې د فضیلت په باره کې هغه روایت دا دی چې من قام لیلة العید ایمانا و احتسابا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. چا چې د اختر شپم په حالت د ایمان او په نیت د اجر او ثواب جماعت کې تیره کړه نو د زړه به نه مړ کیږي په کوم ورځ چې نور زړونه هغه مړه کیږي. خو دا حدیث چې کوم دی دا موضوعي حدیث دی، دا سندن ثابت نه دی. په سلسله کې شیخ البانی رحم الله په رقم حدیث 521 کې دی باندې رد کړی دی، او د قرنګ د شیخ البانی رحم الله چې کوم ضعیف ابن ماجه د پاغه کې رقم 395 کې. نو په استحباب باندې څه دلیل نشته دی چې د اختر شپه په جمعات کې تیرول دا مستحب ده، ځکه چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا غوینه پس دلیل وغیره موجود نه دی، په سنت کې د دې ثبوت وغیره نشته. بس اعتکاف چې کمی دا اخیری 10 ورځې شپې دي د رمضان، او کله چې میاشت د رمضان المبارک تیر شي سپوږمۍ راوختله نو دا د شوال میاشت شروع شوه، نو بس معتکف چې کم دی هغه د خپل اعتکاف نه به وځي او خپل کور ته به لاړ شي، شپه به په کور کې تیره کړي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.